وای ترونه چاله څه ورکوي، ترونه چاله څه ورکوي، بغیر له غمه نور څه نه ورکوي. او رب دې غریب په خاندان کې مه کړه، دا رشتهداران سړي ته لتې په سینه ورکوي. السلام علیکم ملګرو، تاسو ته پته ده چې دغه درې ورونه ډېر په بېدردۍ سره د خپل تره زامنو قتل کړي وو، شهیدان کړي وو. نو نن الحمدلله د هغې قاتلان هم گرفتار کړی شو او دغه مورکۍ جړاګانې به هم تاسو اورېدلي. الله دې هر مسلمان د خپل اولاد د غم نه وساتي، ځکه د اولاد غم الله دې هر مسلمان د مور وي که پلار وي که ورور وي، الله دې د ورور د غمه وساتي، الله دې د اولاد د غمه وساتي، ځکه دا انتهایی د درد مقام وي چې اولاد دې په مخ کې قتل کړی شي، شهید کړی شي. نو ملګرو هغه درندگان هم گرفتار کړی شو. دا واقعه اصل کې دا کم چې شهیدان شوي دي دا ورونه، دوی سره د کینیډا باقاعده نیشنلټیز وو د درې واړو سره، او دا پاکستان ته راغلي وو د یو واده دپاره، د یوې خوشحالۍ دپاره، او د دوی سره څه پیسې به هم وي، کاروبار یې هم ښه دی، جایداد ورسره هم دی. نو په دې باندې دغه د تره زامن یې رالګېدلي دي او دوی له دعوت ورکړی دی، خپل کور ته یې راغوښتي دي د میلمستوب دپاره. نو هلته په کور کې بیا دغه د تره زامنو یو نیکه دی، نو دغه د تره زامنو د خپل نیکه سره لانجه شوې ده چې بابا تاسو دا تقسیم پخوا کړی دی، د جایداد دا تقسیم تاسو غلط کړی دی، او دغه شانې بیس مباحثې د خپل نیکه سره شروع کړې ده د جایداد په هغه تقسیم باندې چې مخکې کوم د دې تره زامنو سره یې شوی وو. نو په دې دوران کې دا هلکان د یو ورور یې پاڅېدلی دی او د دې تره زامنو ته یې ویلي دي چې تاسو خپل نیکه ته تکلیف مه ورکوئ، د هغه سره بحث مه کوئ، بلکې موږ سره کښېنئ، که څه مسله یې څه لانجه یې موږ سره کښېنئ، دا مسله به موږ حل کړو. نو په دې دوران کې دغه بحث ډېر زیات شوی دی او دې حد ته رسېدلی دی چې دغه د تره زامنو په خپل کور کې د دوی سره تمانچې موجود وي، هغه یې راویستلي دي او دغه درې واړه یې شوټ کړي دي، بلکې څلور ورونه وو، دا څلور واړه دغه دعوت ته ورغلي وو او په دوی باندې فایر کړی دی، او د دې نه هغه یو چې کوم دی هغه بچ شوی دی او دا درې په موقع لګېدلي دي. خو په دې کې صرف په دغه موقع باندې 2 شهیدان شوي دي او دا یو بچ شوی دی، خو دا بیا 3 ورځې پس په هسپتال کې وو او په هسپتال کې 3 ورځې پس هغه هم ساه ورکړې ده، شهید شوی دی، او دغه یو ورور یې بچ شوی دی. او نن د پولیس والا هغه دوی گرفتار کړي دي او د پولیس والا بیان دا دی چې دا د جایداد په تنازع باندې دا واقعه راغلی ده او دغه خپل تره زامن یې شهیدان کړي دي، هغې قتل کړي دي د جایداد په تنازع باندې. نو دعا دا ده چې الله دې هر مسلمان د غم نه وساتي او بالخصوص د اولاد د غم نه، او الله دې زموږ پښتنو ته هدایت نصیب کړي، الله دې عقل ورکړي، الله دې زموږ د پښتنو نه دا جهالت ختم کړي. د ویډیو کتلو یو جهان مننه ملګرو، که ویډیو هم خوښه شوي نو لازمي لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.